بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترم دی بس بل قانون چې کوم دی نو هغه حروف یرملون والا قانون دی. ماشوم ته دې مونږ دا ووایو چې آسان قانون دی بچي چې حروف یرملون دا شپږ دي: یا، را، میم، لام، و، نون. په دې کې بیا دا څلور چې کوم دي ینمو، یعنی یا، نون، میم او و. په دې حروفو کې کو تدین مخکې نون ساکن راغلی وي یا تدین چې کوم دي نو مخکې څه راغلی وي یا تنوین راغلی وي. تدې ینمو تدې څلورو حروفو نه مخکې نون ساکن راغلی وي یا تنوین راغلی وي. نو موږ به دا نون ساکن یا دا تنوین چې کوم دي نو د دې حروفو جنس کو دا جنس په بیا په جنس کې چې کوم دي نو څه کو ورمدغم به کو، یعنی دا حرف به موږ دې سره بدل کو، دا نون به موږ و سره بدل کو او دا و به بیا چې کوم دي په و کې څه کو ور داخل به کو پکې مدغم به کو پکې. خدا به سره دا باندې سره کو په دې څلورو ینمو کې یعنی یا، نون، میم، واو کې په دې کې وجه کوم دي نو دا بیا موږ څه کوو دا به پکې ادغام مع الغنه کوو، یعنی دې کې کوم دي بیا غنه کو ماشومان د ویلي طریقې سره کوم دي نو بیا وخیو. او دا دوه چې کوم دي لام او را نو په دې کې دې طریقې سره ادغام وشي. دا نون چې کوم دي دا نون ساکن دا براشي او را په برا کې کوم دي نو ور مدغم شي. خو په دې کې وجه کوم دي نو ادغام بلا غنه کېږي، دا یو بلکې ور مدغم شولو ور داخل شولو. اوس په دې کې وجه کوم دي نو غنه هغه پکې نه کوو. دا حروف یرملون ورګان